دا ملګری تپوس کوي چې د اجړا جنازې باره کې مونږ ته ووایي چې دا به د هلک جنازه کیږي او که د زنانه جنازه به کیږي. او د اجړا د میراث څه مسله ده؟ نو جواب دا دی چې د زنانه او د نارینه په جنازه کې څه فرق نشته. د وړوکي او د لوی په جنازه کې فرق شته، د نابالغ او د بالغ په جنازه کې فرق دی، خو لیکن د زنانه او د نارینه په جنازه کې څه فرق نشته جی. نو که اجړا وفات شي نو باقاعده هغه یو مسلمان دی، یو پوره انسان دی، خو لیکن داغه په تخلیق کې او داغه په پیدایش کې الله تعالی په خپل قدرت باندې یو مسله پیدا کړې ده، داغه اختیار نه بهر خبره ده او داغه جنازه به هم کیږي. که بالغ وي نو بیا به داغه جنازه د نارینه او د زنانه د فرق امتیاز نشته، هغه به عامه جنازه کیږي. او دویمه مسله د وراثت ته. نو د وراثت مسله د اجړا باره کې دا ده چې دا به کتی شي چې د مذکر خصوصیات په د باندې غالب دي او که د مؤنث خصوصیات په د باندې غالب دي. نو دا ما تاسو ته اشاره کې خبره وکړه. نو چې کوم یو خصوصیات په هغه باندې غالب وي نو هغه به د هغې په حکم کې وي، که د نارینه په حکم کې وي د نارینه حصه به اخلي، او که د زنانه په حکم کې وي نو د زنانه حصه به اخلي. میراث به هغه ته باقاعده د خپل مورث نه ملاویږي. نو د هغه د میراث هم باقاعده حکم موجود دي، احکامات موجود دي په شریعت کې، او جنازه هم داغه باقاعده کیږي. دا یو عوامي یو مغالطه ده. عوام وایي چې تر اوسه پورې چې د اجړا موږ مړ نه دی لیدلی یا موږ داغه جنازه نه دی لیدلی، داغه جنازه به نه کیږي. نو دا ټولې غلطي خبرې دي. هغه یو مسلمان انسان دی، جنازه به هم کیږي، وراثت به هم داغه جاری کیږي.